اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یو شی معزز سامعین ناظرین څنګه تاسو خدمت کې زه غواړم ذکر کوم اسلام د منطق، د لاجیک، د استدلال، د فلسفې، د حکمت، د علم، د معرفت دین دی. د ریزن د اسرارو بنیاد باندې مشتمل دین دی. اسلام هیڅ کله حکمت خلاف نه سویلی دی نه کړی دی. اسلام هر فعل، هر قول هغه دلیل و استدلال بنیاد باندې دی. حتی پیغمبر ته هم یی چې کله خلکو ته دعوت ورکوي، انویټیشن ورکوي، بالحکمه حکمت بنیاد باندې ورکوي، استدلال بنیاد باندې ورکوي. یو شی چې اسلام کنډیم کړی دی، ختم کړی دی، رد کړی دی، انشاءالله به دا به سټیپ وایز تاسو ته ذکر کوم. خرافات خرافات څه لاجیک نه مني، منطق نه مني، شریعتی نه مني، هغه ته خرافات نه ویل شي. دو شیو منځ کې به داسې رابطه جوړه کړي چې هغه نه اسلام ویلي دي نه عقل ویلي دي. دې ته عربۍ کې خرافات نه ویل شي. یو بیا درته یم خرافات اخشي ته ویل شي یا خرافه پرست اخشي ته ویل شي. چې هغو دوو منځ کې رابطه خپله طرفه مو جوړه کړې وي. لاجیک عقل مو ته نه دی ویلي، شریعت مو ته نه دی ویلي. مثلا که تا صدقه ورکړله، تو صدقه ورکړله، دې سره به خدای تانه بلا دفع کړي. داسې بلا دفع کړي دا رابطه مو د شریعت ویلي دی، چونکې شریعت خبره. که تا نه نعوذ بالله یا ما نه بل چا نه ګناه وشوله، یوه داسې ګناه چې هغه مو خدای منځ کې دی، هغه سره عمر کمیږي. دا عمر کمول هغې ګناه سره ویلي تعلق دی، شریعت ویلي دي. زلزله وشول هغسې واسطه فورا لمونځ وکړه، دا شریعت ویلي دي. ځینې کسان وایي چې ما دماغ یې نه مني، عقل یې نه مني، هغه بېله خبره دی، خو شریعت دا ویلي دي. اما ځینې وخت کې داسې دی چې دوو شیو منځ کې رابطه عقل قیم کوي. یوه فرموله د میتس دی، هغه یې یایي، هغه څه مثلا بالکل اسلامیک تسلیموي، اسلام هغه باندې ریکمنډ د سات کوي چې بالکل صحیح دی چې عقل یې تسلیم. مثلا ظلم باد شاید دی، او ظلم د وکړي هغه کوم باد اثرات دي هغه وځي، عدل د وکړي هغه ښه اثرات دي، د عقل یې اسلام ورباندې ریکمنډ کوي. اما ځینې وخت کې داسې دی چې دوو شیو منځ کې سره اسلام رابطې نه دی ویلي، شریعت نه دی ویلي، عقل نه دی ویلي، ځانه طرفه یې مرو بس. مثلا ځینې کسان دي پرویز د خونې باندې ارکوړی کړي. څه چل دی؟ پرویز څه دی؟ بلاوانې دفع کړي. چا ویلي دي؟ شریعت نه. عقل ویلي دي؟ نه. دې ته ویلی شي خرافات. زړه کیډی څه دی؟ هغسې کوړی کړي خونې پسې، نلونه کوړي کړي. یوه لښته وي هغه تر درې کې کوړې کوي. څه چل دی؟ د دې دپاره دی چې دا مو مړي سره ناپ کړي دی چې به که موږ مړي زیات نه کېږي. یو مثلا کوم ډریور هغه امبولانس والا هغه مړی راوړي، هغه بیا چرګو حلول کړي، هغه بیا وینه څه دی ټایر سې سولوي. دا ټوله خرافات دی. هغوی نه یو شی چې ایران کې ظاهرا لکه زیات دی، مو طرف ته به کم وي. څه پرشنای ته راشي هلته ته یو کار اراده وکړه، له کار ارادې سره پرشنای راغلو، بس دا کار ځکه مه کوه چونکې پرشنای راغللو. دا ایران طرف ته زیات دی. پرشني کار سړي څه تعلق نشته، د خرافات دی. حالانکې پرشنای راغللو ښه شی دی، زړه والونه اوس خلاص شو، یا رحمک الله، یا رحمک الله، یا خدای در باندې رحم وکړه. دا یې دي مثلا هغه د دعا دی چې په کار د دعا ورته وکړي. نوره پرشني هغه کار سره هېڅ تعلق نشته دی. چېرې ما چونکې ما دا پرشنی را بس دا کار زه نه کوم. یا یې مو طرف ته یو بل شی دی، ما د چپې سترګه ډپېږي، نن ورځ ځخانه دی، څه برپېښېږي خدای خیر وکړي. د ټوله جوړ درویغ خرافات. چپې سترګې رپېدل هغه حدیث څه تعلق لري؟ یا مثلا پاچا وختي دی بس مو کول منه رسي، یا وروغ وکغېدلو نیکو زرې دې هغه څه تعلق دی. داسې ډېر داسې شیونه دي چې هغه بالکل اسلام، لاجیک، منطق، دلیل، حکمت نه وریا. یا مثلا فون ته کې مولانا صاحب ایمو خونې کې مازدیګر 4 بجې چرګې غږ وکړو، خو څه مشکل دی؟ خو هغه یو ذکر د خداوند عالم کوي. لذا هغو نه یو شی څه ما درته ذکر کړلو چې د هغه خرافات، یا مثلا دغه یا پرشنه درته راغللو، یا دوه منځ کې دا وقفه وکړي نه دی په کار. یا مثلا یو بل شعر مسله دی، فال دی چې تا ته زه لاس کې لکیرې کسم، تا والا څه دی تقدیر دا شی دی. دا شرک دی، دا فال شرک ګرځولی دی. دا بازارو کې ناست وي، دکانو کې ناست وي، ترکه دا لاس ده تا لکیرې کسم، تو والا قسمت کسم، تا ستاره شناسی، تا ستوري سره بیګا چې ما ته یو تویز راوړلو 12,000 یې تویزونه غوښتلې 13,000 روپۍ اوړ کې و چې ما نه 13,000 ته تویز غواړي، ما زړه تنګ دی.
ورته ویلې د تانګ د خو لوړ شه کلی کې وګرځي کې پټیو کې غرو طرف ته لوړ شه سمندرو طرف ته نهرونو ویلي طرف ته لوړ شه سوره فلک ولا سوره ناس ول بلا 13000 وته وس باندې وخت سبا ملي د لغه کې کلی چې تو هغه په تقدیر څخه د ستوري سره نه ملوي ستوري ته تقدیر سره تعلق لري تقدیر انسان خپل جوړوي ستوري هغه موي وی دنیا نستر ده ایوا دنیا مو سره تعلق لري دور سره دنیا به مو ته پاره ویلوړه ده حتی پیغمبر زوی ابراهیم درو کالو مرشوالو میاشتې مې سر کې تان درون ویلا پیغمبر ته کو چې رسول دوی ته سو کې سو غواره ده میاشتې ځکه تان ویلا غلی خاموش د غلط خبرې ما کوو میاشتې مې سر کې مو بچي وفات سره هیڅ تعلق نشته ده هغه خپل یو نظام د خپل نظام بنیاد باندې چلیږي البته که اسلام شریعت یو شی ویلی وي هغه اکسپټ کول ضروري دی مثلا مو د زلزلې مثال درکو څه زلزله هغه سره نماز آیات یو ریزن شته د مسکی دا بل خبره چې معقل بنو ترسي ځنه کسان وی به دغه کې دا ساينټیفیک ریزن ده د اسلام سره تعلق نشته زلزلې نه ویل نشته ځنه چې عربی ته که اسلام ویلی بل خبره ده شریعت ویلی بل خبره ټیک دی هغه به معقل نه رسي مثلا خنزیر غوښه اسلام حرام کړی دی ته دا نشي چې دا معقل نه مني چونکه هغه ولې خنزیر ولا غوښه یو شی دی نه ځنه چې ای عقل سفر ډیر محدود دی د وحی ولا سفر هغه وو اسمانو نه ډیر مخکې دی تیز دی چونکه وحی الله طرف نه دی بیا به 200 کاله بعد پته لري چې د خنزیر غوښه خدای ویلی حرام لیکن نه لیبرټریو کې ځنه ټیسټونه کیږي د غوښه چې هغه نقصانات چي دي بهر حال دغه خرافات څه عقل ربطه یا لاجیک هغه ربطي تصدیق نه کوي یا اسلام نه کوي د عربی کې خرافات پرست نه دی او دعا د کو خدای دغه شی نمو محفوظ وساتي او پروردگار مو د لاجیک دین منطق استدلال برهان معرفت حکمت موعظه حسنه خدای دغه سره مو آشنا وګرځولای کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین